دا ټول ترجمه ته وکړه دا حدیث مبارک د ترجمه نامخ کې بدا یاد کې دا خبره چې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دوی مواده کړو او دغه دوی می خزي نوم چو نا حبیبه بنت خارجه وا هغه بنو حارث کې دغه کورو هغه مقام ته مقام صنح وي صنح او اسم الحمدلله چې کله مدینه ته الله دې تا ما سره بوزي چې کوم روډ روان دی اوحد طرف ته مال تکي لیکل دی طریق صنح د صدیق اکبر د کور لارا یو کور خودل ته نږدې او مسجد نبی صلی الله علیه وسلم سره او دې مواده کړو حبیبه بنت حارث هغه په مقام د صلح کې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله بیمار و نو صدیق اکبر ته اجازه ورکړه چې ته لاړ شه کور خپل کور ته لاړ شه کور خو بارو لري په دغه اسنا کې د حضرت صلی الله علیه وسلم روح د جسد عنصرینه پرواز وکړ خارج شو صحابه کرام چې نو خپل منځ کې ډیر زیات پریشان وو او تر دې پورې محدثین لیکل دي چې د بای صحابه بالکل بهوش ارتاو شو او د یو صحابي د دې درد او د غم आवाज اوریدو په بنا هغه هټ فیر شو اپ په ضعف وفات شو الله نو صدمه خډیر لوی وکنه هاو تر دې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه وی چې کړه چاوي چې پیغمبر اسلام وفات شوی دی نو په دې توري باندې ولا سر قلم کړه خو دې دا مطلب هرگز نه دی چې د عمر سیف دا عقیده او چې د نبی اسلام باندې موت نه دراغله عمر په خپل وی چې زما دا نظریه وا چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یدبرنا من بټول ختمیګو زوبا مړکیګو با او موږ نه بټول نه رستو پیغمبر اسلام دنیا نزي دا زما دا خیالو دا ته خیال دا می خیال کینو چې موږ به دغه سپریګ دی حضرت سے په تشریف یوز حضرت صدیق اکبر چراغ نو صحابه ډیر پریشان دي عمر سم پریشان دي خوشګنا نو دغه وخت حضرت ابو بکر صدیق صاحب د عاشیه بین نجات وخت او د پیغمبر اسلام کور ته دنشه نبی علیہ السلام باندې یو خبری تو رنگ صادر پروت مخې پټ کړو حتی صدیق لار او د پیغمبر اسلام مخې برسیرک او په دې تندی مبارک باندې خلکه خدا او کلیک تشوا او بیا حتی صدیق ورتوي چې زما عقیده ده چې الله پتا باندې دو مرګ نه جمع کوي او هغه مرګ چې کوم طالب لپاره مقدر کې لیکل شو هغه ته حاصل شو او بیا دغه وخت صدیق اکبر د قران آیتونه یو ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف امات او قتل انقلبتم على عقابكم او انك ميت وانهم ميتون دا آیتونه صدیق اکبر وي صحابه کرام فرمایي چې موږ داسې محسوس کړ لکه چې دا آیتونه اوس اسمان نازل شو دې نزول اوس شو الله اکبر اوس نزول شو او بعضی مرګري وي چې موږ دا آیتونه اگر چې مخکې اوریدو خو لکه زمونږه موږ ته مستحضر نو راځي که مستحضر نه او صدیق عمر سے و فرمایي چې ما دا آیتونه واوریدل زما د اخپورنا قوتي ختم شو او دا سره پیرا باندې لګید چې زما اخپو بیا زما دا بدن نشو ټینګولې او صحابه کرام په لارو کوسو کې روانو او ما محمد الا رسول او دا آیتونه وی او غي داوی چې موږ دا پوښو چې دا آیت قران عظیم اوس راغې او موږ ته تسلی راکړه په دې حدیث کې دا ذکر وی یحیی ابن بکیر فرمایي چې ناشتا یعنی سره د خپل استادانو ترتیب پر چا بن ابو سلمہ ابن شهاب وی ان عائشہ اخبرته ٹھیک شو حتی عائشہ صدیقہ دوی له خبر ورکړه
چان ابا بکر اقبل علی فرس صدیق اکبر راغه په خپل اسمان سور مم مسکنی بسنه د خپل کورنا چې په مقام د سنوح کې وو او دا کور د حبیبه بنتی خارجه حبیبه بنتی خارجه د کور نو حتا نزلا چې جمعه تراغه فدخل مسجد جمعه ته دنش فلم يكلم الناس خبر خلق سره نکړي د غمنا حتا دخل على عائشہ تر دې چراغه داخل شپ کو د عائشہ به فتيمم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دې قصد ملاقات د پیغمبر اسلام کو دا چې تیمم معنا دا وهو مغشی بصوب حبارتنا او پیغمبر اسلام چهره مبارک چوا هغه پټکړه شو په یو جامع خبري سره تور صادرو فکشف عن وجهه نو صدیق اکبر د نبی علیہ السلام چهره مبارک نه صادر اوچت کا ثم قباله بیا په نسکور شو یعنی مخ وی کټه خله کټه کرا فقبله وبكى خلق او ډیر اجړل ثم قال بیا فرمایل بأبي انت وامي زما مور پلار پتا قربان شي والله زما د الله قسمی لا يجمع الله عليك موتتين الله اچره نجم کوي پتا باندې دو مرګنا اما الموتۃ التي كتبت عليك هغه مرګ چې پتا باندې مقرر کړ شو فقد متها دشو فقد متها معنا باغی باندې تو وفات کړ شوې بس دې کې دا خبره وشوه اوس دې کې دا باس دی چې والله لا يجمع الله عليك موتتين الله پتا باندې دو موت نه جمع کوي دې دو موتين کم موتين مراد دي محدثین عظام سلور توجیهات کوي یو توجیه داوا چې د باز مرګرو دارای وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لګ ټیم د پارا زمنګ د امتحان په تور باندې خروج روح شوه دی خو الله بدی نبی له دوباره دقه ځکه بیا ژوندې کوي لکه واقعا د صادقاو شو د عزیر علی السلام شو یا د بنی اسرائیل شو چریبانه موت راغی او بیا الله دوباره دنیا کې بیا ژوند کړو نو صدیق اکبر چې په الله پتا باندې دو موت نه راولي چوستي اوس تعالی مرګ درک او بیا بتا ژوند کوي او بیا به پست بیا مړ کوي دا مرګونه الله پتا نه راولي او دا د ټولو نه بهترین قول دی او د هر قسم خدشاتنا اسلم قول دی او دا زمونږه عمدۃ القاریم ذکر کړ دی او دا علامه قسطلانی ذکر کړ دی او بیا قسطلانی په دې باندې توثیق کړ دی هغه زه د تبیارس ذکر کوم یو د داودی قول دی دا صرف د داودی رائے ده تاشم ذکر کړ دی داودی معنی دا چې لا اجم الله علیک الموتقین معنی دا ده چې کله سړی په قبر کې واچول شي نو سوال او جواب د پاره ژوند کیږي نو بیا دوباره مړ کیږي نو چې کله ته په قبر کې د سوال او جواب د پاره ژوند کړی شوی نو بیا به دوباره موت ناراضي خدا قول فقط داودی دی دریم قول دادی چې د موتتین نه مراد موت مصائب مراد دی اوس پتا باندې کم تکلیف د موت راغې نو دوباره دا تکلیف په پتا چرېم ناراضي او دې حدیث تایید درسته دی چې حضرت فاطمه چې جړل حضرت نبی علیہ السلام فرمایل چې ستا په پلار به الله د دین پس ته چرې مصیبت نه راوړي سلورمه توجیه چې کومه ده اغرب ده ډیره غریبه توجیه ده چې یو موتی ذات یو موتی دین دی الله پتا دو موته نه راولي چوم تا مړ کی هم ستا دین ختم کی نه کې تو وفات شوی ستا دین به برحال قائم وي او دا توجی سلورم چې دا مؤید ده په تقریر د حضرت صدیق سره
چې من کان منکم یعبد محمدا صلی الله علیه وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد الله فإن الله حي لا يموت. تو دین مراد دی چې موتتين موت شخصي او موت شرعي دا دوړ الله پتا نه راولي. ستا حاشیه ذکر کړی دي وما چونکی دی باندې پیسې ور کړی دي دا ارشاد الساری قسطلانی دا او دې کې سره زتا ته دا یو ټکی خیمه چې ما درته وی ښا دا ما زغره صفحه 415 او نهم جلد دی دې ذکر کوي دا مخکې ټول روایتونه بیا اخر کې ذکر کوي موتتين كما جمعهما على غيره كالذين خرجوا من ديار وهم ألوف حذر الموت او دار كالذي مر على قرية ويخافت العروشها وهذا اوضح الاجوبه واسلمها. دا ټولو کې بهترین جواب واسلمها او بالکل سالم دی محفوظ دی د غش او د سمین نه. بیا رستو ذکر کوي وقيل اراد الله يموت موتة اخرى في القبر كغيره اذ يحيى ليسأل ثم يموت وهذا جواب الداودي. دا داودی جواب دی معنی دا شو چې دا دې تفرد دی. بیا ذکر کوي وکنا بالموت عن الكرب یا الموت الاخرى موت الشریعه علاج ملالک الموتتين لو زما فقط اجو بها اسلمها واوضح سر زما کار دغه درې څلور توجیهات عمدۃ القاری ذکر کړ دي او اجوبه اوضح الاجوبه دا ټکه پکې نشته. نور دین څخه کسر نه لري او ډیر مزیدار مسله کړه دي ته عمدۃ القاری وای دته سوې الله دې رسول خبره دا سبق ویل ما دیګه مطالعه کوله نو مطالعه کې څه ډیر پریشان شي. خدا شکر چې الله مونږ ته په لوستو کې دا همت راکړي ورنه دا د سړي ویلم نشي دا روایت ده 72 صفحې کې دا مسله ذکر ده ټیک شو کنه او دیم ذکر کې چې دا داودی چې لا يموت فی قبره دا داودی خبره صفحه 72 ده اتسم جلد عمدۃ القاری ده دا خسته کتاب ده عمدۃ القاری خجرورا وقال الزهري وحدثني ابو سلمة عن عبد الله بن عباس ان ابا بکر خرج ابو بکر صدیق سے ابراغه وعمر يكلم الناس حيث عمر خلق سره مکالمه کولا چاغي ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدیق اکبر اجلس یا عمر کینا فابا عمر ان يجلس عمر سے وزن کینا غمو ها فاقبل الناس الیه خلقت متوجه شو چاہتا صدیق اکبر تا وترکو عمر پری خدا عمر کوئی چې ما ماته صدیق اکبر تقریب ته شروع کړه ټول متوجه صدیق اکبر سے ته شو. فقال ابو بکر ما بعد من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد الا رسول ندی محمد مگر د الله رسول برحق دی قد خلق من قبل رسول او تیر شیو دی مخک د دین ډیر انبیا افای ما تو قتل انقلبتم کې دی وفات شي یا وجل شي تو تاسو دین پرې کې دی ما د چا په موت دین پرې خودل نشته او نه د چا په موت دین ختميږي. وقال الله تعالى اسا وقال ابن عباس والله زماد په الله قسمی لك ان الناس لم يعلموا و دې خلق جداتونه واردل گویا کې چې دې خلق لم يعلموا دا پته نه وا چې ان الله انزل ازلاتا چې الله داتونه را لګل یې مستحضر نو ورته حتا طلع ابو بکر چولستل فتلقى منه الناس كلهم ذکر داتونه د صدیق اکبر نا ټول صحابه فما اسمع بشرا من الناس الله 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 بیا ما ناوریدل د ایسیو انسان نا الا یتلوها مگر پلارو کوسو کې داتو نوی تسلی دی پارا ٹھیک شو کنا. فاخبرني سعيد بن المسيب انه مرزلن قال دي والله ما هو قسم دي بالله بچنه دا خبره
الا ان سمعت ابا بکر تلاها نو دایتنا مگر چې ما د صدیق نوار دل چې لستلې فاقرتو سمانا فاقرتو ګډ شما مردا فاقرتو خوف زده شما دشت را باندې راغې او زما په دې بدن کې سستی پیدا شو کمزورتیا حتا ما تقلنی رجلایا دا شوم چې نشم چتولې زما خپوز ما تقلنی نشم چتولې زما خپو یعنی اخپو کی قوت ختم شو او زم ادری دی نشم رپیرا باندې راغې حتا اهویت الى الارض الله اکبر تر دې چې زمکه تر ورزدما حين سمعتو تلاها کله چې ما واردل دو صدیق نا چداتو نبی چن النبي صلی الله علیه وسلم قد مات الله اکبر چې داوی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قد مات چې دا مات ټکه می واورید زما د بدن نه بالکل قوت ختم شو او دا د کمال حزن او کمال محبت وجنا چې سړی باندې محبت کامل وی کنه بیا څه برداشت کول شي مولانا صاحبہ او دغه وجه محدثین لیکل دي بای صحابه بیهوش شو او بای صحابه شهیدان شو الله والله بعض داسې میرو ته روان شو چې خدای پاک دا سوچ الله والله جی زنگون با ماته تکرکی کی بشابه قبل النبي صلی الله علیه وسلم صدیق اکبر ولګید پیغمبر علی السلام د موت نه بعد خپل کنه موته اطلاق راز کی کنه کتابونو لیکل دي مصیبت ده بخاری نشته بخاری کې د حدیث نشته جی الله الله فجعل يشير الينا الا تلدوني فقلنا كراهيه المريض للدواء فلما فقال الم انهكم ان تلدوني فقلنا كراهيه المريض للدواء فقال لا يبقى احد في البيت الا لد وانا انظر الا العباد فانه لم يشهدكم رواه ابن ابي زيد بس ما شاء الله لك دې خسته عبارت دی دا ګران خدای خو شو کنه ما زه نام نشته کې ته نه راکړم ګوره مسلې تقوا کې ده برستا سو دې حاشی ذکر کړی بعضی عربو کې یو قسم بیماری راځي چې هغه ته ذات الجنب وای زوم په پښتو کې هغه ته د بریخونو بیماری وای او دې لپاره دوی اچول کی خله کې دا لود دوی اړولو ته وای یو سکول دی یو دوی اړول دی نو کله چې سړی بیماری ندی خلی یو طرف تاغی ته دوی واړی لکه شربت ماشوم ته مور واړی هغه اوسکی یا لکه یو سړی چې ټوخیږي انو هغه د ځان له کانسې دوی واغلی انو ان شاء الله خدای بوله کانسی سمکی وان کې د چټې لپاره باندې جوړې نو دای خو مسره علاج نشته دی بھائی تا خیال ورته کنه اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حتی عائشہ فرمائے چې کله کله مگر نبی علیہ السلام له په بیماری حالت کې خلی کې دوی اچولا اړو له بوسنه مخه موږ به اچولا نو اوس چې کله پیغمبر اسلام باندې غشی را الله ځکه تکلیف زیات شو نو حضرت عائشہ فرمائے چې موږ دوی واغستا او حضرت په خلی کې اچول اراده وکړه نبی رسول اشاره وکړه چې ما چوي لیکن منګه دا پوښو چې حضرت صلی الله علیه وسلم چې منګ ته وی چې ما چوي نو دا حکم نه دی بلکې د دې دوی دا کراهت په بنا باندې وی منس کوا لکه یو مریض ته ترخه دوی چې مر پر منس کوا او کې اوس کې خدای فیدی منګ ته حضرت اشاری کولی چې ما چوي او منګه دا پوښو چې د حضرت دا اشاره کراهیتی دوا په وجه سره ده چې دا دوی خوخه نه ده دغه خو خیر دی نو موږ واړو نو اوس دوی اړون کې غلې کو مجلس کې نور کسانو ناسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې غشي ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل
چې چا مال دوی اړولې ده او څوک دی مجلس کې موجودو دوی ټول په خله کې دا دوی واړو حاصل عباس ته زما تر دی هغه ته سمو وای ځکه دې د دوی اړولو په وخت کې نو اگر چې په مشاورت کې دی وو خو په وخت د دوی اچولو وخت کې دی نو بیا عباس پرېږي دی نو ټول خله کې دوی واړو وای معاشي ذکر کې حضرت میمونه رضی الله عنها نبی صاحب بی هغه روزه دغه په خله کې واړو اوس په دې باندې باسي چې بیا لکه داولي پیغمبر رسول الله والسلام چې د ټولو خله کې وي چې دوی واړوي وداولي څوک دا زیاتې وشو نه دا نبی عليه الصلاه والسلام د قرآن سره احسان او همدردي وکړه ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره کوله خو چې مکوي نو دوی واچولا نو ګویا کې دوی نه د پیغمبر سره د حکم تعمیل او نشه او په تر کې تعمیل سره دوی خو مستحق د سزا او پیغمبر اسلام او دا احسان وکړه چې د خپل د عمل جزاء ولا دلته ورکړه چې آخرت ته پاتې نشي الته کې دوی له تکلیف ملاو نشي او دنیا کې څه دي کې دوی واچو د 13 شو کې 13 نشو دا امت سره خپل کورنۍ سره همدردي وکړه او که دا همدردي نه کولې نو کې دې چې دوی له په دی باندې سخت تکلیف ملاو شي اوس وکیدا قالت عائشة لددناه في مرضه مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم تا دوی باچوله په بیماری د حضرت صاحب کې فجعل يشير الينا حضرت په دغه وخت کې موږ ته اشاره وکړه الله تلدوني چې ما چوي زما په خله کې دوی فقلنا موږ کراهیت المریض للدواء سمانا منګوي کراهیت المریض یعنی حاصل الامتناع کراهیت المریض للدواء دا حضرت چې منع کول کوي دا په دې بنا سره کوي چې شاید بد غنل د مریض دی دوی لرا دوی خود مریض خود ترخه دوی نه خوري کنه بد غني فلما افاق کله چې یعنی سمانا افاق وشوا غشي ختم شوا علم انحکم ان تلدونی ما تاسو نه من کړی چې تاسو مال دوی واچوي منګو چې کراهیت المریض للدواء منګ دا خیال کو چې تاسو دا من کول چې دی لوی د نخو خول د مریض نه دی دوی لرا عثمان یاد شو لوی د نخو نه خو خول د مریض دی دوی لرا فقال نبی علیہ السلام فرمایل لا يبقى احد في البيت الا لد پات نشي په دې کور کې یو کس مگر دې په خله کې دوی وانا انظر په دې حال کې چې زه ګورم الا العباس عباس پریګره زماتر فینم لم یشهدکم ذکر تاسو حاضر نو په وخت د اړولو د دوی رواه ابن ابي زناد عن هشام عن ابي ناشتا عن النبي صلى الله عليه وسلم دا د عروه ابن زبیر روایت بارا حضرت امام بخاری رحمه الله مطابق ذکر کړه حاصل دا چې نبی علیہ السلام له دوی اچولې کېدله په وخت اخري بیماری ذکر وکړه نو اخر بیماری کې دوی با اچولې کېدا یو وخت پیغمبر سے منم کړي وا جی وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا ازهر قال اخبرنا ابن عون عن ابراهيم عن الله قال ذکر عند عائشہ دا خبره ذکر کړه شو په خوا کې د عائشہ به رسول الله صلی الله علیه وسلم او صا الى علي وصیت کړه د حضرت علی ته په بار د خلافت لکه اوسم شیعاګان وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی صاحب ته هغه په حق کې دا وصیت کړو چې د مان رسو خلیفہ وخت وي ادا په شیعاګانو کې مشهور وا ځکه اوسم دا بدبخت خلق وي چې صدیق او عمر چې حضرت علی سره زیاته کړو غصب کړ دې حق د خلافت دی اغسته دې نمنګ ورته چې تاسو چې علی شهر خدا دې اور علی چې کوم دې نو مشکل کشا دې څنګه شهر خدا مشکل کشاو چې ابو بکر نه خپل حق وانه غسته عمر نه وانه غسته عثمان نه وانه غسته جواب نظم پوښیل ځم جواب او چې ته چې هر څه کول شي ارز ماته چاورو ها اٹک ته مونږ تلو نو قاری فتح محمد صاحب چې خط تکړه عالم دی دغه ماته یو شیعه تقریر واورو او نو پای کې ایت دالی کی چشمان تا پیدا کړي زمکه تا پیدا کړي زتا پیدا کړي اے علی
نو اوس داسې تخریب دی ای کوي چاله ک دمر لوی طاقت وو بیا غاصبین مقابله ونه کړی شو دا د شیعاګانو دغه مصیبت ده فقالت حضرت عائشہ من قاله دا خبره چا کړي د میدان ته دی راشي چې نبی علیہ السلام علی ته وصیت کړل چا ویلې درادي شي اوس وی لقد رأيت النبي صلی الله علیه وسلم ما لیدل عائشہ ما لیدل نبی علیہ السلام واني لمسندت الى صدري او زه چې ما نبی علیہ السلام لا تکیا ورکونکو ما خپل سینې ته فدعا بطست پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو پیاله دو ګورا غوختا فن خناسا الله الله لاس مایل شو کتتا لاس مایل شو کتتا فما اتانو د حضرت روح بدن لار وما شعرتو او زه اډو خبر نشوما پته یو غاتو نه لګیدا نو فکیف او سائل علین ما تو چې علی سته څنګه وصیت کړو کور خو زماو بیماری کې ما سره او ما خپل سینې سره ټینګ کړو نو بیا علی ته په کم ټیم کې وصیت کړی هغه ته امراتو خیا معنی دا شو چې هاذ الحديث يدل على كذب الشيعة الروافض یعنی خر شیعاګان خو پیژنې کنه څوک دي ځکه چې یو شیعه د رافضی دی ایو خارجي دی یو شیعه دی ایت رافضی وی یو دی خارجي او خا او را چې جمع شنه د پښتو سیه جوړیږي خر اگر شاعر ہوئی کنا بس ایک ہی نقطہ سے ہے دونوں کا ظہور خائے خر سے خارجی رائے خر سے رافضی نو خر دی کنا خل نو کار خلتی ولی نو دا انا لتی ولی نو چلو کنا یارا مکیدا تما گپ تم پرې دا کنه وستا بخاری کلاس فقال فقلت كيف كتب على الناس الوسيطة او امروا بها قال اوصى بكتاب الله ور علماء کرام صلحای امت او دراتون کی وقت لولی قاضیان او لولی مفتیان او لولی علامه کانو پوش کنا طلحہ سے فرمائے سوال تو عبداللہ ابن ابی اوفا ما د عبداللہ ابن ابی اوفا نہ تپوسو کا او سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا نبی علیہ السلام په اخر کې سو وصیت کړو فقال لا نا نماوت چې کیفا کتب علی الناس الوصیہ بیا یوسیکم الله دا وصیت فرض څنګه شپ خلق باندې تیشو کنا کیف کتب علی الناس الوصیه او امروا بها یعنی کیف امروا بها یا څنګه دوی تامر شپ وصیت کولو قال اوصى بکتاب الله وصیت کړو پیغمبر اسلام په عمل د هغه حکمونو چې په قران کې موجود دي او دې حدیث کې تعارض ده برا حاشیه کې لیکل دي او چې چا کتلی جو ټیک دا چې نه کتلی دغه په دې ما کتلې ده او سوال دا چې مخکې حدیث کې راځي چې لا اوصى النبي قال لا نو دې کې د وصیت نفي وشو اخر کې چې اوصى بکتاب الله اثبات وصیت وشو اول کې نفي دا ثاني حصہ کې اثبات ده نو دې کې تنافي منافات ته تعارض ده جواب ادا ده چې نفي د وصیت او وصیت بالامامت والمال ده او اثبات وصیت هغه عمل به کتاب الله ده اشکال ختم د وصیت د خلافت او د مال چاته نو کړي البته وصیت په عمل د کتاب الله باندې کړو اشکال ختم شو طالب جانم چوالی سرکار مخکدا قال ما ترك رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پریخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینارن د سرو روپے دینار ولا درهمن د سپین روپے ولا عبدن یو غلام ولا امتن نویزا الا بغلته البيضاء سوا د غسپین قچری د پیغمبر علیہ السلام نا چونمه دلدلو او په سفر د تبوک کې چې د بادشاہ طرف ته ملا شوا التي كان يركبها هغه چې حضرت په سولي کولا وصلاحه
او کله چې حضرت نو وسلیم پاتې وي لکه بدای نهایی لکی چې نه توري پاتې وي زغری وي او نه توري وي پیغمبر په کور کې وسلی هم وي دغه وجدا علماء لکی استعمال الاسلحه من فروض الكفایا اوس ملي سے ټوپک نه ساتي ونه څنګه ټوپک سره موږ سکو خطرناک شی دی وصلاو و ارزن او زمکا پاتوا هغه د خیبر و فتح جعلها لابن السبيل صدقه هغه د مسافرو د پاره صدقه وا هغه کې و بیت المال او د بار نه کوم وفود براتل دغه خرچه به دغه نه وصولولې پوښلې ایوب سیوا مخکې ماشاء الله 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 دا بسنګ ویل کیږي یا بس انس سے فرمایا چې لما سقل النبي صلی الله علیه وسلم هر کله چې غشي تاریخ په پیغمبر علیہ السلام باندې یعنی زیات شو بیماری د حضرت سے جعل شروع شو پیغمبر علیہ السلام یتغشاه سمانا جعل شروع شو حضرت یتغشاه چې پټاو دی لرا یعنی شروع شو غشی په حضرت باندې راتلو لکه اردو کوي چې غشی تاری ہونے لگی جعل یتغشاو حضرت باندې بیماری د سختۍ دی وجنا بیوشي راتل شروع شو چې بیماری زیات شي نو غشی راتل شروع شي فقالت فاطمه وا کرب ابا هاي درد او هاي مصیبت زما د پلار هاي مصیبت د باجی الله فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام ورته ليس على ابيك كرب بعد اليوم او بچي نشته ستا په پلار باندې مصیبت پس د دې رزنا مان کنن ستا په پلار څه تکلیف راغې او دغه تکلیف وي آینده بس ستا په پلار هیڅ تکلیف نه الله اکبر فلما مات هر کله چې حضرت دنیا نه لاړ قالت عائشہ فاطمه فرمایل یا ابتا اے ابا جی اجاب ربن دعاه چې قبول کړه بلنا درب خپل چې بللیو یا څو اجاب ربن معنا قبول والو کو د خپل رب دعاه چې دې بللو نو قبول کړه د بلنا درب خپل یا ابتاه اي زما بابا جی جمله خلاص شوا هاي زما بابا جی من جنت الفردوس ماوا آغا بابا جی زما چې جنت الفردوس دغه زید پاتې کې دوده حضرت فاطمه خوې چې نبی پاک د جنت الفردوس کې ده بیا یا ابتاه اے بابا زما الا جبريل ننا منګ جبريل ته استاد مر خبرړو معنی یاد شو الا جبريل په طرف د جبريل نناه خبرو من اغیلرا ان من ستا مرګره خبرو چې ستا مرګره دمن جدا شو الله اکبر فلما دفنار کا چې حضرت صلی الله علیه وسلم خارو کې خوده شو قالت فاطمه تو حضرت فاطمه وی یا انس اے انسا اطابت انفسکم ایدا خبر استاسو نفسونو خولا ان تاسو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ترابا چې تاسو اړول د پیغمبر په بدن مبارک باندې خاوري الله اکبر الله الله یعنی انس سیفتی چې تاسو زونو څنګه دا خبره برداشت کړه چې نبی علیہ السلام په خاورو کې تاسو کوز کا بیا په بیرچو تاسو خاوري ورزولې معاشي ذکر کوي چې انس سے د جواب نه خاموش شو معنی سوا یعنی معنی داوا چې جواب ورنک خو په زبان حال ورتوي چې موږ مجبورو د په حکم د الله سره لکه استاد عاشی ذکر کړی لم تطيب انفسنا بذلك الا اننا قهرنا على فعل ذلك من دا کار نکو
خو موږ چې مأمور د الله په حکم سره موږ بس کړو چې دا د رب حکم داسې موږ بس کړو. الله الله ګران خبر ده بھائی. چلو مخکې الله الله. باب آخر ما تکلم النبي صلی الله علیه وسلم. باب دی بیان دا ذکر د هغه آخري کلام چې پیغمبر علیه السلام کړو. پیغمبر علیه السلام آخري حالاتو کې کوم خبرې ذکر کړې وي دغه بیان دی. شاباسان دی. اخبرني خبر را کړو مال سعید ابن المسیب فی رجال من اهل العلم. په داسې حال کې چې دا خبر چغی را کو نو هغه ناس ته په ډیرو اهل علم په مجلس کې مان یاد شو فی رجال من اهل العلم په غنو خلقو دا اهل علم. ان عائشہ حضرت عائشہ قالت فرمایلو کان نبی صلی الله علیه وسلم یقول و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوي هو سین په دې حال کې چې روغو انه لم يقبض نبی. دا خبره حضرت صاحب کړي وا چې نشه غسته روح د پیغمبر حتا یرا مقدم الجنه تر دې چې او خود شدیته اغه زید پاتې کې دود دې د جنتنا یا کې معروفي حتا تر دې یرا مقدم الجنه چې دې په جن کې خپل بنگله د جنت ګوري. ثم يخير بیا دې پیغمبر ته اختیار د دنیا او د آخرت ورکول کیږي. حتی عائشہ صدیقہ فرمائے فلما نزل به هر کچ دا مرگ راغ په حضرت سے باندې ورأسه على فخذي او سر د مبارک د پیغمبر پاک زما په پتون باندې غشي علی بیوشرالا ثم فاق بیوشی ختم شوا فاشخص بصر الى سقف البيت. حضرت اوچت کا خپل نظر د کوټه چتا ثم قال بیا فرمایا اللهم رفيق الاعلى اے اللہ تعالی غوارما مرګتیا د غټ بر مجلس چغه انبیاء او ملائک دي. فقلت عشی ما وی اذن لا یختارنا. اوس پیغمبر من نخوخی د خپل مرګرو څخه روان دي. وعرفت زما یقینو کچ انه دا بیان د حضرت شو الحديث الذي كان يحدثنا دا هغه حدیثو چې حضرت مونږ ته بیانو په داسې حال کې چې سيون روغو. قالت فرمای وکانت آخر کلمه تکلم بها او د پیغمبر پاک آخری خبره چې هغه په خلی مبارک راوستي وا اللهم رفيق الاعلى. باب دې په بیان د وفات پیغمبر علیه السلام. آسان دی وای کنه یار تکړه ان النبي صلی الله علیه وسلم بیشک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه تا حضرت پاتشو په مکه کې 10 سنین لسکالا ينزل علیه القران چې قران په نازل دي شو وبالمدینه اشراف مدینه کې لسکالا. او دا حدیث کې اشکال دی مکه کې 100 کال پاتشو وکن سار ګلا دیا لسکالا ته خپويږي کې بخاری والا خپويږي دی لسکالا ته دیا لسکالا ها بیا ولې وچ دی الس کاله واپس کا خپل خبره ما زندار یاره ماشاءالله لکه نن تاسو ډیر تکړه خبره کوي ښا ضرور بدل اتر لكم ان شاء الله. ګورو دل تراغه چې مکه کې حضرت لس کالو مدینه کې هم لس کالو حالانکه په مکه کې د نبوت 10 کال تیر شي. هغه منګه بدل وحی کې ویلو دینه خبره یقیني شو الته چې روایت تفتت الوحی 3 کالو کې 15 کالو دی حدیث ته معلوم شو چې فترت الوحی زمانه 3 کاله نبوت خو ملاو شو نو بیا 3 کاله پوری د وحی نزول نو شوه. بیا 3 کاله بعد یا ایو المدثر نازل شو بیا 10 کاله مسلسل وحی نازل ده. نو مسلسل زمانه د نزول وحی دا سوال مسلسل زمانه د نزول وحی اپ مکه کې 10 کاله او مسلسل زمانه د نزول وحی په مدینه کې 10 کاله نو دا 20 سال شو او 3 کاله زمانه د فطرت شو نو 23 سال شو او 20 کاله د صالح کاله د نبوت نه مخکې شو نو صالح کاله اور 23 کاله
ها 63 کال جوړي 63 نه جوړي 63 کال جوړيږي جی مخکله یو منټ اوس دې کې سوال د صابر الحق صبر کوا حق خبره دی پاره اوس دې کې دا باسي چې باب وفات النبی راغی صلی الله علیه وسلم او حدیث کې راغی چې لبس زمانه د لبس په مکه کې او زمانه لبس مدینه کې د دې حدیث الکا وفات النبی سره نسبت ده او باب سره سم مناسبت ده جواب محدثین ذکر کوي چې دلته کې د دې حدیث باب سره مطابقت التزامی ده التزامی سمانه شو الکه په مدینه کې حضرت لس کال پاتې شو وਹੀ کې دا ورته نو لس کالو نرست بیا سوچلو شو عمر ختم شو جو وفات راغی آسان خبره چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن وكيلان بن شعبان وقال الزبران شكر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 حضرت وفات شو په دې حال کې چې د صاحب د دریش په تو کالو دي وقال ابن شاوخ بن سيد ابن مسيب مثله مخرا بیا خبره کو باب نبی قال حدثنا قبيس قال حدث سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن رضي الله تعالى عنه قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وزير دا باب در باب شخه معنی دا چې لکه د زندګۍ آخري حال لس کالو زندګۍ کې آخري حال دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زغرا چې ذات الفضول دغه نومو ذات الفضول دغه نومو هغه د اوس په نه جوړا وا هغه یو يهودي ته غاڼه کړی وا په وځ د تیر شو اوګه د وربشو په وځ د تیر شو اوګو د وربشو اوګي خو بینه کنه صح الله اکبر توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودير مرهونه عند يهودين ب30 صا دامن آخری عملو د حضرت سے او ذکر د بعض علماء کرام دا باز کی چې دلته 30 په تکار رااله بعض روایتو کې 30 کال راځي او بعض روایتو کې 65 سال راځي نو بیا به تاسو کوي نو دا بعض محشینو باز کړل چې 65 چاویل دي نو هغه سال د ولادت کامل ذکر کړ دې سال د وفات کامل ذکر کړ دې نو چې دا دو شو نو 30 په تکال عمر شو سال اول د پیدائش کامل د وفات بل دا 15 کال شو بعض روایتو کې راځي 30 په کاله نو دا عمر صحیح دی بعضو کې راځي چې 15 کاله دا بحذف الکسور دی چې چا کسر چې کم ده کنه دی هغه نه ذکر کړي ځکه 15 کال ویلي دي دغه څه اختلاف نشته ٹھیک شو خو چې تخریر ته ده ان حوصله به صحیح نو الوه تخریر کوي خو شو کنه خدا مولیان سره معاف کوي نه کنه زه لازم هغه زمانه کې د نیو بلډ پريشر بیماری و او هغه داسې و چې زما د پوزنه به وینم روانه اته په کې وینم روانه شو نیمه ګټه 15 منټ به وینم راتله ګرماش او زلانم التا ما چاته څو کې نکسیرم راغې بیا ما سرو مویزه بیا مې مرګری ته ما یارا دماغ بندي تاسو نور علما کرام چې کوم دي بیان دي کړو چې زموږ سو بیان تخیوت می خشن زبا تخریر کوم کړینو وای نه ما بیان شروع سیرت رضی ربیع الاول وا نو ما په تخریر کې چې ما ګوره حضرت عباس رضی الله ابن عباس ته خدای پاک لوی علم ورکړو چا ورته تاسو کو چې نبی له صاحب څومره عمر دی یو سل درش په تکاله دي سو یو سل درش په تکاله استدلال د کم ده نه ده د سورته منافقون یو لسم آیت نه ده چې ولن یؤخر الله نصر اذا جاء اجلها او دا په ترتیب کې دا یو سل درش په تم صورت دي ٹھیک شو ما تقریر نه روسو نور کوم څه غړي وړي ویلي خو دا ورس جاته پوسو کا د جبیار سمګه ډوړای خوړه چې مسکر مليان ناس نماته چې د سیرت او د پیغمبر صاحب د عمر په باره کې لغونه کې تاسو مونږ ته بیا دوباره خبرو کوي زموږ لک تسلی شو دا خو نه چې تا داس ویل دي انا ما ورته ما شمال ترمذی کې دا تفصیل دی او داسې او ما بعض روایتو کې درش په ترازی بعضو کې 15 په ترازی بعضو کې 15 ترازی چې چا 15 په ویل دي هغه داسې ویل دي کې 15 ویل دي داسې ویل دي کې درش په ویل دي داسې ویل دي نو ما ته چې تاسو په تخریج کې یو سل درش په تو وي
او بیا د سورۃ المنافقون نو ما تاسو هغه وخت کې نه چې قران کې یو سل درش په سورتونه چرته دي قران کې 114 سورتونه دي قران کې یو سل سوال دي یو سل شپته درش په کم ځای راځي نو ما دا وجه وکړ بلډ پريشر سړي هاي وي بیا چې پته لګي خو ظالمان اوس دا کیسټي خوري شي چې وسو کوی چې دا چل تا خیال ورته بیا دوباره ته درس وکړي کیسټ نور ډکه کړي ما څه دوباره زر دا دام خواري کړي سړی خطا شو الله الله وای کنه یا ګورا مولانا صاحبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل بیماری کې او اسامه ابن زید چې نو د زید ابن حارثه زوی دی کبا چې پیغمبر اسلام ډیر مینو او زید ابن حارثه چې دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لګلو په شپږم کال د هجرت یا په وم کال د هجرت ټیک دا غزوه رومه ته چې پای کې زید شهید شو عبد الله ابن رواحه هم شهید شو او پای کې حضرت جعفر هم شهید شو اخر کې بیا الله پاک فتح خالد ابن ولید ته ورکړی هغه تفصیل مخکې غزوه موته چې وکنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسامه ته وی چې تلار شاه په مقام د ابنا کې ستا پلار شهید کړي شو هاي کفارو باندې حمله وکاو د پلار بدله به واخلي او صحابه کرام ورسره مرګري او ستا شي ذکر کړ دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اسامه ته په خپل لاس باندې جنډه جوړ کړه هغه ولا ور کړه اسامه د کور اوته او دا جنډه ور کړه حاتی بوریده اسلمی رضی الله تعالی عنہ دوی چې کله مقام جرف ته ورسېدل نتیجه کې دوی ایثار شو او په دغه اسامه په دې لخر کې رعایا او کې ابوبکر دی عمر دی عثمان دی علی دی رضی الله عنه ایله شخصیات او دغه وخت اسامه یا 20 سال عمر او یا 22 سال عمر او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته مونږ ته ټول تدا خودل چې امیر کې کشروي او کې مشري خو یو ځل امارت او ته حواله شي بیا به مشران د خپل د کشه اطاعت لازمي څنګه ورته نو صدیق اکبر او عمر سے خو پلار کې اسامه سے اجازه تو وخت کې تم له اجازه را کې موږ له پیغمبر اسلام ملاقات تلار شو زموږ سره پریشان دي حضرت بیمار دوی چرال هغه اخري ورځ وي اسامه لخر روان کې د اسامه مور زوی پس خط لګا سړیو لګا چې واپس راشه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت آخری دی بیا دی را الله حضرت دنیا نه لاړ بیا خلافت چې کوم دی صدیق اکبر ته ملاو شو نو کله چې حالات مطمئن شو نو صدیق اکبر دا اسامه لخر بیا دوباره موتا تولیږي او باقاعده چې کوم دی کنه د دغه مقام جرف پورې د دغه الوداع کول په غرض باندې و دې پورې راغله آی خبره ته اشاره ده او دا باسط چې کومو باس نبی اسامه دا په اتیشتم تاریخ د سفرو پرز د دوشنبه پیژنې کنه پیر رس پرز د دوشنبه او دا تقریبا د هجرت چې کوم دی نو یو لسم کال 28 سفر او په 28 سفر حضرت بیمار شو تقریبا د 11 ورځې مسلسل د حضرت بیماری و جناب باب دې بیان د لګولو د پیغمبر اسامه شام تا زما په کتاب کې لیکي به شام تا سب کتاب کې څنګه دي ال شام دلته کې به کته لیکل دی ال بشام ته کوهستان ته راغلی چړکې ستې دا ما څنګه چاکو نشته دی نه چړکې پکاره چاکو پکاره ته چړکې ساتم خو نه نشته راځه سړي زیا خطرناک چاکو د پولیس مخه لراله نه خیر دته بشام لیکل دی
دا شو چې بالکل ایوان شو ټکی لار ختم شو حاجی چاکو به داسې وکړه ترمذی ثانی خو دی ویل نه چل دی حاجی ګورا استعمل النبي صلی الله علیه وسلم اسامه گورنر اور امیر ګرځولو نبی اسامه استعمال پوښی کنه امیر ګرځولو فقالوا في نصابو د دې په بار کې خبره شروع کړه چې 20 سال بچی لري او دا ګډاګان دغه تابع کړه فقال نبی صلی الله علیه وسلم قد بلغني ما ته خبره ده انکم قلتم في اسامه تاسو وای په بار د اسامه دا خبره وای نو احب الناس الیا او دا اسامه خو ما ته ټول نه خيشي زما په خري کې تولی ناخوخي کوي نیک بختا شابه کنه تختا قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وامر عليه بعث پیغمبر صلی الله منتخب کړ یو لخر و امر علی اسامه ابن زید اسامه ابن زید په امیر کا فتان الناس فی امارتی خلقتان شروع په امارت دي نو فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت تقی تفاسد فقال فرمایل ان تطعنوا فی امارتی کہ چرے تاسو د اسامه په امارت کی خبرې کوي فقط کنتم تطعنون فی امارت ابي تاسو غتان بکاو دي د پلار په امارت کې دې سمانه شو مانو تاسو عادت ته دا تاسو عادت ته چې د مزاج خلاف خبرې نو ښکار کوي زما مانو یاد شو دا تاسو عادت ته چې تاسو مزاج خلاف خبرې نو خامخ ښکار کوي دې کې زما نقطه یاد شو دا بنه چې تاسو تان کوي و ايم الله یوزما بقسم بی فالله باندې چې ان کان لخليقا للامارا دا اسامه چې خامخ حقدار د بادشاہي دی و ان کان لمن احب الناس الیا او دا زید چونو دا ماته ډیر محبوب و ان هذا او دا اوس دا زید زوی اسامه لمن احب الناس الیا بعده فزید امارت کې تاسو خبرې کولې هغه زما خو داغه نه پس ته زید زوی هم زما خوخ دی سبحان الله الشیخ زما خو نو داغه زوی هم زما دی خوخ دی مثلا شو کې نه دار شي حال شو وخت کې باب وبي قال حدثنا سواء قال اخبرني ابن عمر قال اخبرني عمرو عن ابن حبيب عن ابي الخير عن سنبه انه قال له متى هاجر فخرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فاقبل راكبا بس اخبرني عمرو عن ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن السنابحي او دا سنابحي څوک دی نوم عبد الرحمن ابن عسيله دی عبد الرحمن ابن عسيله دی عمدۃ القاری ذکر کړي چې په بخاری کې د سنابحي فقط دقه روایت ته دین علاوه بل روایت په بخاری کې نشته البته ابو داود کی روایتونه د سنابحي شته جی ٹھیک شو ابو داود کې شته ترمذی کې شته حاجی جی بخاری کې فقط دا یو روایت جی انه قال متا هاجرتا ابي الخير سنابحي سيفتوي تا هجرت کله کړو قال سنابحي وی خرجنا من اليمن مهاجرين موږ د یمن نو وته هجرت کوونکی فقدمنا الجحفه منګرالو مقام جحفه فقدمنا الجحفه فاقبل راكب را روانه یو ډلا فقلت له موږ الخبر مانا هات الخبر الکه سنوي خبره نو سنوي خبره پیش کا فقال دي دفن النبي صلى الله عليه وسلم مذ 5 الله یو خبر دی افسوسناک هغه دا چې حضرت صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړ دفن النبي صلی الله علیه وسلم مذ 5 پینځره د مخ کې حضرت سے په خاورو کې خېده الله اکبر ولله قلت ما هل سمعت في ليله القدر شيئا اے صاحبہ سنابحي ایتاد تو قدر بارک حضرت ساوری دی نام او اخبرنی بلال مؤذن النبي صلی الله علیه وسلم
بلال چې مؤذن د پیغمبر صاحب دې خبر کړم چې انه فی السبع فی العشر الاواخر دا تو هغه و مرزي د اخري لسمه دې چې 27 جوړيږي د اخري عشره و مرز ده اخري عشره و مرز نو څه نه جوړ نو 27 وشو کنه د رمضان 27 وشو تل مخکله اے طالب جانا دیتا مراعات النذیر وی بخاری کتاب المغازی شورشو په غزوات ته پیغمبر علی السلام اخر کې بیا به تور تکرار شروع کی چې غزوات نبی سمرو ما تاسو دا قسطلانی ما څخه پرته دا او دا عمدۃ القاری ما څخه پرته دا پوښي عمدۃ القاری وی چې ټول غزوات د پیغمبر علی السلام وشتو 27 قسطلانی وی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه غزوات چاہے کہ حضرت بذات خود تشریف وړو هغه 27 او سرایا د پیغمبر علیه السلام هغه 47 نو سرایا چې صحابه لګلو هغه 47 چې په خپل تلو هغه 27 نو 27 و 47 کتنی بنتے ہیں خیال کرو جی خیال کرو ہاں 74 کس نے کہا آپ نے کہا ماشاءاللہ خجی او دلتا حضرت براء ابن عازب د خپل علم مطابق ول ذکر کړي جی قد مر وفي اذانكم قد قر ومنكم من فر بنية العلاج وكذا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال حدثنا البراء قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 جي قربان وبه قال حدثني احمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن ابي قال غزا مع رسول الله ابن بريدة د خپل پلار بريدة نقل کوي چې نبی اسلام 14 غزواتو دا د دې په خپل علم سره ذکر کوي تطبیق آسان دی یوم منٹ حدثني احمد بن الحسن امام بخاری ذکر کړي قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل ډیر معلومه شو چې امام احمد بن حنبل د امام بخاری استاد دی دا ګوره حدثني احمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی المروزی والشیبانی دا امام احمد ابن حنبل چو دا امام بخاری استاد ازدا که طالب جانا یو دو خبری دا مانا یو خبر دا چې امام بخاری د امام احمد ابن حنبل نا په ټول بخاری کې 3 یا 4 روایتونه ذکر کړي او بقول د محدثینو زویما چې مسند روایت فقط دا دی آیو په صورت تا تعلیق ذکر کړي او یو په صورت تا استشهاد ذکر کړي یا چې مولانا صاحب امام بخاری د احمد ابن حنبل نه 3 روایتونه ذکر کړي او 3 روایتو کې یو مستند روایت ده لکه احمد ابن حسن په حواله سره حدثنا احمد ابن محمد ابن حنبل اور یو روایت پر راضی په 765 کې وارو 765 765 آیتو گورا وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن وقال ابن عباس ما زاد على 4 فهو حرام كأمه وابنتي واختي وقال لنا احمد بن حنبل دا بطور تعلیق ہوئے شتے وقال لنا احمد بن حنبل دارنگی 873 آوارا باب هل يجعل نقش الخاتم 3 اسطر شته 873
اے ګور طالب جانا انس وان ابا بکر لما استخلف كتب لو وكان نقش الخاتم ثلاثه اسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر قال ابو عبد الله وزادني احمد. دا دو خبره تعلیقا شوي ایو خبره اسنادن شو درې خبرې شوي. اوس یو بل فرق د تخیف عمدۃ القاری ذکر کړ دی. سلو روایات داسې دي چې امام مسلم بلا واسطه ذکر کړي او امام بخاری بل واسطه ذکر کړي. پای کې دغه روایت دی امام مسلم په خپل مسلم کې د امام احمد نه بلا واسطه ذکر کړي، امام بخاری بل واسطه ذکر کړي. سلور سندونو کې څوک امام مسلم مخکې شو 200 سند داسې دي چې امام بخاری بلا واسطه ذکر کړي او امام مسلم بل واسطه ذکر کړي. دا د تویمه خسته خبره ما دلته نه کړې و، ما زبتا ته وې با ځکه چې دا بخل چې کوم د کنه دا خوند نه کوي. دا سبا اناسی ما زکه دلته ذکر دی دیوی وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وهو من اقران البخاري وافراده. واحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال فلان کے لم يخرج البخاري في هذا الجامع مسندا غير هذا الحديث. نام استشهد به في النكاح وقال لنا احمد وغيره. داوي هذا احد الاحاديث الاربعه اخرج مسلم شيوخ اخرج البخاري تلك بعينها عن اولئك الشيوخ بواسطه ووقع من هذا النمت اکثر من 200 حدیث. سلو روایات امام مسلم بلا واسطه ذکر کړي، بخاری واسطه ذکر کړي، خو 200 روایت کې بیا امام بخاری فوقیت حاصل کړ دی امام مسلم نه. مسله حل شو مخکره تاسو خفه شو. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.